هم هغه کسانان چې مؤمنان دي فزادتهم دا آیاتونه زیاتوي د زادت کې آیاتونو ته ضمیر راځي دا او مخکې آیات کې ذکر ده فاما الذين امنوا هغه کسانان چې مؤمنان دي فزادت دا آیاتونه زیاتوي هم دی لره ایمان چې دی ته آیاتونه ویل شي دی الله تعالی نو دا آیاتونه دی ایمان زیاتوي نو موږ بیا وایو چې ایمان نه خو یو دا یا ایمان کامل مراد ده او که چېرته د ایمان نه نفس ایمان شي نو دا زیادت په اعتبار د اثر مرتبه سره دا خبرې مه هېروئ وقول تعالی دا بل قول الله تعالی فخشوهم فزادهم ایمانا فخشوهم تاسې ویروئ دی لره فخشوهم او پرېږه ته صحیح ده فخشوهم ویرول الله تعالی هم چا لره دی لره نو پزادهم پس زیاد کا الله تعالی دی لره ایمانا سی زیاد کا ایمان دلته بیا زیادت ایمان راغلی ده نو هغه خبره مونږ کوو وقولو دا قول دی الله تعالی وما زادهم نک زیاد دی لره الله تعالی الا ایمانا وتسلیما مگر ایمان او سلامتیا نو دلته بیا دی ایمان نه ایمان کامل یا مراد ترنه اثر مرتبه ده والحب دا اوس ټول آیاتونه اتوړه دلالت کوي په زیادت ولې ټکي دي زیادت راغلي دي پکې نو موږ دا خبر ورته کوو چې په بازو کې خو هدایت راغلی ده هدن خو غیر د ایمان او په دا بازو کې چې ایمان راغلی ده یا کامل ایمان مراد ده او یا مراد اثر مرتبه ده په ایمان باندې اثر مرتبه طمانیه ده تقوا ده اعمال دي کې خو زیادت او نقصان راځي کنه والحب في الله والبغض في الله دا وګوره الله نبی علیہ السلام فرمایي دا حدیث ده محبت فی الله یعنی صرف دی الله لپاره والبغض فی الله او بغض فی الله سمانا یعنی بغض فقط دی چا لپاره دی الله لپاره که محبت کوي دی الله لپاره بغض من الايمان دا دی چا نه ده دی ایمان نه ده دا هم دی ایمان نه ده نو ګوره وسورته من تبعیضیه ده په جز دلالت کوي من تبعیضیه ده هغه په چا دلالت کوي په جز قانون دا ده چې ما قبل د من چې وي دا جزوي د ما بعدنا لکه مونږ وایو الجدار من البيت جدار د چا نه ده د کور نه د کوټې نه ده نو دا معنی چې دیوال جز ده دغه نه نو الحب فی الله والبغض فی الله دا دواړه من الايمان د چا نه دي یعنی محبت دی الله لپاره او بغض هم دی الله لپاره دا جز دی چا نه ده د ایمان نه جز دی نو پته ولګېدله چې ایمان مرکب شو که نه اعمال داخل دی پکې نو موږ دا خبر ورته کوو چې د ایمان نه دلته ایمان کامل مراد ده او لا شک چې د موږ په نسبت باندې د ایمان کامل نه اعمال څه دي جز دي نو محبت ولې دلیل څه ده پې باندې راځه پسې دلیل وایا وای ورسته هغه راځي حدیث راځي من احب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان استکمال دی ایمان کو ایمان کامل ک نو دینه معلومیږي چې محبت دی الله لپاره بغض دی الله لپاره دا په ایمان کې داخل دي خو په کوم ایمان کې کامل ایمان نو دا د کامل ایمان نه اجزا دي والحب في الله من الايمان وكتب عمر بن عبد العزيز چې جامع دي چاو دي احادیثو چې دوا تابعین ته خط ولېږه چې تاسې حدیث جمع کیا نو كتب عمر بن عبد العزيز او مکتوب ولیک خط ولیک الى عدي بن عدي ته چې ان للايمان فرائض سی ورته ولیکل بشک د ایمان لپاره سمشتا فرائض او شرائع دا عام دي د فرائضنا او حدودنا او حدود او احکام مشته دي چا لپاره د ایمان لپاره او شرائع عام دي دا بیا مستحبات ټولو ته ورځي او حدود چې کوم دي احکام ته وایي وسنن او توم د سننو نه بعضې هغه چې دي مندوبات اخلي مستحبات څه اخلي مستحبات او فرائضونه اخوته شرائع چې دي شرائعونه به عام واخلي محرمات ټولو ته به ورسي حدودن احکام ته پوه شوې په دې باندې او بله او بعضې وایي که نه شرائعونه اعمال مراد دي ان للايمان دي ایمان لپاره څه شی دي فرائض دي وشرائع اعمال دي وحدودا منهيات او اوامر وسنن او مندوبات مستحبات
نو فمن استکملها چا چې کامل ک دغه امور لره چې فرائض او شرائع دي څرنګه فرائض په ځای کړه اعمال وکړه وحدودنا او حدود اوامر او منهیات په ځای کړه وسننا حتی د مندوبات سيوک په یوم اتیانو ک په مستحبات باندې نو استکمل الايمان ایمان سک کامل ک ومن لم يستكملها چا چې دغه امور مکمل نکړل نو لم يستكمل الايمان ایمان ناقص پاتې شو ایمان کامل نشو په ګوریا دغه حدیث صراحتا به دلالت کوي چې دغه امور خو د ایمان کامل اجزا دي نو ایمان کامل کې خو موږ هم داخل وایو خبره خو موږ په مطلق ایمان کې ده ها نو دوای سولي کل په دې خط کې چې دغه امور دي ګوره دا فرایض دي دا شرائع دي دا حدود او احکام دي دا سنن او مندوبات دي چا چې دا پرکړه ایمانی پرک کپړې نه کې ایمانی پر نه ک فإن أعش ويدور تويله کزه چیرته ژوندۍ پاتې شوم فسأبينها دي امور وزتا سو تسو کما بیان وکم وضاحت حتى تعملوا بها چې تاسو بری باندې سو کیا عمل کوي وان امت کز مرشما فما انا على صحبتكم زدي تاسو په ملګرتیا باندې بحریص حریص نما زدي تاسو په ملګرتیا باندې حریص نم یعنی زدي تاسو دي اعمال په قصه کې نما چې بیا سکویا هغه کویا نو فما انا فزنما على صحبتكم دي تاسو په ملګرتیا باندې به حریص کوم حریص نه ستاسو خپل کار ده د تاسو په پیل او عمل باندې زبیا نه امرانی ول شویخه او که ژوندۍ مزبه تاسو ته بیان کړه دا لیکلی وقال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي توغره ولكن لي تورته ګوره ولكن ليطمئن قلبي ګور مولانا وای ایمان خو تصدیق قلبی ته وای خو چې کله هغه علم په مشاهدي باندې ور سره یو ځای شو بیا په ایمان کې سره شي زیادت راشي لکه ګوره دی مونږه ایمان د پدې باندې چې الله رب العزت ژوند کولم کوي مړ کولم کوي لا ځکه الله محییم د یحیی و یمیت اماتت او احیا دواړه دی الله صفت دی مړ کول او ژوند کول کوي په دې باندې یقین ده کنه خو کله چې مونږ په مشاهده ووینو چې یو سړی دلته ژوندۍ ک مړی ک ژوندۍ نو دې مونږ په ایمان کې زیادت نه راځي نو چې کله موسی علی السلام له الله نه تاسو کسي ورته ویل چې کیف تحیی الموتى آیت کې نه راځي ته ژوند کول څنګه کې الله ورته ویل چې افلا تؤمن الا ته ایمان او تصدیق دي نشته د ما په احیا او په اماتت باندې هغه ورته بلا ولینو ما ایمان شتا ولكن لي يطمئن قلبي چې طمانیه میرا شزړتا او چې کله وای دی ایمان سره مشاهده یو ځای شو د ته اطمینان قلبي او طمانیه قلبي ورته وای طمانیه قلبي چاته وای چې کله د ایمان سره مشاهده یو ځای شو څنګه ګوره په بعث بعد الموت باندې دی یقین ده چې الله بعث بعد الموت کوي مړي را ژوند کوي خو یو وخت کتاب په سترګو ولیدل چې الله تعالی مړي را ژوند کوي مړي را ژوند کوي په سترګو دی ولیدل چې مړي را ژوند کړه نو په دې وخت کې تا ته بیا طمانیه حاصلېږي نو د مشاهدین ورسته بیا ایمان تسوي طمانیه اطمینان قلبی او طمانیه قلبی ورته وایي نو موسی علیه السلام وایي چې ایمان خو مشته خو زه په سترګو باندې وینما نو مشاهده باندې چې وینما نو لیطمئن قلبی ما درته ویل چې د ایمان سره کله مشاهده یو ځای شوه نو دې ته وایي څه قلبی اطمینان قلبی حاصلومه چې په سترګو یې ووینم نو زه ګویا تا ته وایم چې دا آیت څه باندې هغه دا دلیل شو په دې باندې چې ایمان کې سره زیادت راځي ایمان کې زیادت راځي یطمئن قلبي وقال معاذ او معاذ رضی الله تعالی عنه اجلس بنا نؤمن ساعه ما ته وګوره مونږ وایو چې دلته خدا نه په ترکیب دلالت وکړي نه په زیادت دلالت وکړي خو صرف دا یو ویل چې په مشاهده یې زوینم زړه کې به مې راشي طمانیه راشي نو دا به مونږ اثر د ایمان وایو یا به داسې چې په اثر کې زیادت راغی یا داسې ووایه چې دا خو په زیادت او په ترکیب دلالت نه کوي چې ایمان مرکب شو یا په ایمان کې زیادت راغی په شدت دلالت کوي چې ایمان کې څه راغی شدت راغی او شدت او ضعف خو مونږ هم وایو کنه چې ایمان بسیط ده
مرکب نه ده نو چې بسیط شو نو په ایمان کې زیادت او نقصان نه راځي خو شدت او ضعف پکې راځي لکه رڼا دا رڼا چې کومه ده رڼا دا چې د زیادت او نقصان نه قبلوي خو شدت او ضعف کله کله لکه ګوره دا لیټ نه ده لیټ چې کله کمزوري بیټري ورته ولګوي همدغه لیټ ده همدغه رڼا ده خو کمزوري وي خو چې دلته چارج ورسره زیاتېږي هلته رڼا سیوا کیږي نو الته زیادت او نقصان تعبیر اگر که په عرف کې کیږي خو مراد ترېنه شدت او ضعف ده نو ولکن لیطمئن قلبي خو به دې دلالت ته کوي چې په ایمان کې زیادت راځي دا معنی چې ایمان قوي شي نورم نو شدت او ضعف خو موږ هم وایو چې په ایمان کې راځي نو دا د تا لپاره دلیل نه جوړیږي امام بخاري صاحب چې ایمان زیادت او نقصان قبلوي وقال معاذ رضی الله تعالی عنہ معاذ ابن جبل چې کله یمن ته لیږه او نبی علیہ السلام الته حاکم مقرراو نو ویلی معاذ رضی الله تعالی عنہ یو صحابي ته وایي اجلس بنا نؤمن ساعتنا وګوره ورته اجلس بنا معاذ رضی الله تعالی عنہ صحابي ته سوې موږ سره کېنه موږ سره کېنه ولې نؤمنو ساعتنا والظاهرا ترجمه خو دا ده چې نؤمنو ساعتن دا اوس په الحاله یو ساعت به مونږ ایمان راوړو نؤمنو ساعتن یو ساعت به ایمان راوړو نو ولې د دې ایمان نو د معاذ رضی الله عنه صحابي ده په عقبه ثانیه کې دی په ایمان مشرف شوی نو دی خو مؤمن ده نو څنګه وایي نؤمنو ساعتن وای نؤمن ساعتن دا معنا چې نزيد فی الایمان ساعتن یو ساعت به په ایمان کې زیادت راولو ولې ذکر او اذکار به وکړو یادونه به د اسلام وکړو د نبی علیہ السلام یادونه به وکړو قرآن حدیث لیک څه تفسیر څه مسائل به بیان کو نزيد فی الایمان ساعتن څه یو ساعت په ایمان کې سره راولو زیادت راولو نو ګوره په ایمان کې زیادت راځي دا اثر نو مونږ ورته وایو چې دلته نؤمنو په معنا د چا سره نه د نزيدو سره په معنا د نجددو سره ده نجددو راځه یو ساعت کینو د مونږ سره کینا نجددو ساعتن یو ساعت کیبا تجدید او تازهوالی د چا وکړو ایمان به تازه کو وای داسې شوي دي چېرته وایو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته یې پرې وویلې جددو الایمان ایمان څه کړه تازه کړه وای صحابه کرام ورته ویل یا رسول الله کیف نجدده مونږ به یا رسول الله څنګه ایمان تازه کوو وای نبی علیه السلام ورته ویلې چې فذکروا الله د الله ذکر کویا ذکر سورته ویل لا اله الا الله ویا الله اکبر وای لله الحمد دا ذکر او اذکار ورته خودل نو په ذکر او اذکار سره نبی علیہ السلام ورته وای چې تاسو تازهوالی دي چا کوي د ایمان کوي نو ایمان بل ځکه داسې راغلی دي نو دلته نؤمنون مراد نجددو دا کینه یو ساعت کوي به ایمان سکو تازه کو نو نؤمنو په معنا دي نجددو سره ده نو چې تاسو په معنا دي نزيدو سره کوي نو موږ خو تندر نه وهلي نو موږ په معنا دي چا سره کو نجددو سره کوي وقال ابن مسعود دی خپل اثر خپل دلیل مدعا ثابتوي موږ به جوابونه ترې نه کوو چېرته کو حدیث کې راغلي قرآن کې زیادت هلکه زیادت په ایمان کې نه ده مراد هغه په اثر مرتبه کې ده اطمینان قلبي ده ځای ته ګوره چې څه اثر مرتب یې په هغې کې زیادت مراد ده یا ایمان کامل مراد ده یا چې کوم ځای کې هدا راغلی موږ ورته چې هدایت مراد ده دلته دې باندې څه دلیل لري چې د هدا نه ایمان مراد ده نو چې ایمان مراد و ایمان به ذکر کړی وای زادهم هدا نو ته هدا راغلی دا خدا خو ایمان ته نه وای او که ته ورته وای امام بخاري صاحب ته ورته وای مونږ هدا ته ایمان نه وای خدا بیل شی نو زیادت په هدا کې راغلی که په ایمان کې راغلی ایمان کې راغلی نو دا وګوره کنه قال ابن مسعود اليقين یقین څه ده الايمان كله یقین څه ده ایمان د ټول یقین چې دا الایمان كله دا ایمان د ټول یعنی ټول ایمان چې کوم د یقین ده د چا چې یقین راغی د ایمان کل راغی او کل چاته وي چې مرکب وي د اجزاونه نو معلومیږي چې په ایمان کې اجزا شته څنګه ایمان کې اجزا شته هلکه زیادت نقصان به څنګه معلومیږي وای که د چا یقین رانغی نو دیغه ایمان کل نه ده ایمان کم ده نو پته ولګېدله چې په ایمان کې زیادت او نقصان راځي تاسې پوه شوي په دې باندې
نو مونږ وایو چې ګوره دلته یقین راغلی دی یقین راغلی دی الیقین الایمان كله نو په دې کې اشاره د ایمان کامل ته څه مطلب ایمان کامل چې راځي هغه په چا سره راځي په یقین سره راځي دې مطلب خو نه دی چې ایمان زیادت او نقصان قبلوي که دلته زیادت راغلی ده هغه په ایمان کامل کې راغلی ده ځکه کمال د ایمان چې کوم ده هغه کې زیادت او نقصان د چا ډیر کامل وي د چا کم کامل خو زیات لکه پوره کمال چې راځي د ایمان هغه په چا سره راځي په یقین سره پوه نه شي بلې باندې اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر رضي الله عنه لا يبلغ العبد حقيقة التقوى نرسيج عبد أو بنده حقيقة التقوى سمنا حقيقة التقوى كمال التقوى تنرسيج بنده حتى تر أغا وقت پوری يدعا چی پریدی ما أغا سيز حاك في الصدر چی دی دپ سینه کی تردد او شک پیدا کی دا تردد او شک چې پیدا کی دای چې داسې شیان زړه کې ختم کی نو بس بیا دای چاته رسیږي حقیقت کې ایمان نو څه معنا ایمان کې تردد او شک چلیږي اسلام کې ټول یقین ده تردد او شک او ځوانیات منیات رسیږي نو حقیقت د ایمان ته کله رسیږي حتی تر دې پورې چې سکی یدع تر دې پورې چې پریدي څه پریدي ما هغه شی حاکه چې تردد او شک اچوي په صدر پس کې په سینه کې نو څه معنا یعنی دا معنا چې د چا حقیقت د ایمان نه کمال د ایمان مراد ده نو څه معنا که چا هغه شی پرېښود چې په زړه کې څه پیدا کوي شک او تردد نو ایمان یې څه شو کامل شو او که د چا هغه ونکه هغه څیزونه پرې نه ښودل چې په ایمان په زړه کې څه پیدا کوي شک پیدا کوي نو ایمان یې څه شو ناقص شو نو په ایمان کې څه راغی زیادت او نقصان نو دا دلیل ښه په دې پوه شوې په دې باندې دغه خبره شوه نو بیا په ایمان کې څه راغی نو موږ ورته وایو چې دلته حقیقت الایمان حقیقت د ایمان نو حقیقت د ایمان هغه موږ څه اخلو کمال ایمان ټیک ده کمال ایمان ته رسیږي نو کمال ایمان خو موږ هم وایو چې کمال ایمان هغه کې زیادت او نقصان راځي زیادت او نقصان چې نه راځي هغه په کوم ایمان کې د مطلق ایمان او پاتې شو کمال ایمان چې کومه ده پیغو کې بیا زیادت او نقصان راځي ولې پیغو کې اعمال داخل دي پیغو کې اقوال داخل دي پیغو کې به زیادت او نقصان راځي د موږ خبره په چا کې ده په مطلق ایمان کې ده حتی تر دې پورې یدع چې پریدي ما هغه شی حاکه فی الصدر چې هغه تردد پیدا کوي په چا کې په سینه کې تردد پیدا کوي نو حقیقت تقوا او حقیقت ایمان ته رسیږي بل جواب درته وکړم خپل جواب هغه ورته وایي چې دلته حقیقت التقوا ویلي دي که حقیقت الایمان ویلي نه دلته ابن مسعود صاحب څه ویلي زمړه هغه خو مو ویلې دا بله خپل کتاب نه راوړي داسې قال ابن مسعود دا ابن عمر ابن عمر رضی الله عنه سوی لا يبلغ العبد حقیقته کمال تقوا ته نه رسیږي نو خو اله بستا دلیل صحیح کېدلی چې ایمان ذکر وای عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما هغه ایمان ذکر کړی که تقوا یې ذکر کړی نو دې باندې ستا څنګه دلیل صحیح کېږي اله به صحیح کېدلی که ویلي وای حقیقت الایمان او ایمان یې نه ده ذکر کړی سی ذکر کړی د تقوا او تقوا چې د مونږ اثر د ایمان ته وایي عین ایمان ته نه وایي نو په اثر مرتبه کې خو زیادت او نقصان راځي که او که ته وایې چې تقوا ایمان ته وایي هغه ته وایه موږ نه ورته وایو موږ حقیقت بیل شی وایي ایمان بیل شی تقوا بیل شي ته وایو او ایمان بیل شي ته وایو نو ایمان تصدیق ته وایو تقوا اطمینان او دا ټول اثار مرتبه دي په هغو کې زیادت او نقصان راځي